مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې ده په دې فضایل عمل کې شته. یو سوداګرو هغه روان دی په چې د سوداګرۍ په سفر په لاره ته د سره خپل اسم دی، خپل دولت هم دی، مال هم دی ورسره. یو سړی ورسره ملګری شو، یو غل ډاکو دی، خو یې نه پېژني. هغه ورته وایي ملګري چېرته دی؟ وایي پلانکې علاقې ته. وایي زه خو هم هغه علاقې ته ځم. نو ما ځان سره په دې اس باندې سور کا کری بدل او دواړه به یو ځای روان یو، لارې ملګري به دې هم شم. سوداګر وایي چې دا خو ډېره ښه خبره شوه، زه چې یوازې ځم نو یوازې بنده په لاره یاره مې هر څه کېدی شي. د ملګري مې پیدا شو او کری به هم ترې والم. هغه سړی یې ځان سره په اس باندې سور کړ او دواړه روان شو. چې روان شو تلله سوداګر په هغه عامه لار روان و چې کومه عامه جاري لاره وه. دا ملګري ورته وایي دا دویم، وایي دا لاره په دې مزه ده اوږده ده، په دې بله دا لاره ښه ده. او تی دا خو ما ته نه ده معلومه. وایي ما ته معلومه دا لنډم ده او په دې ګیام شته، که اس دې اوږې کېږي نو ګیام پکې شته او په دې اوبه هم شته او ما ته معلومه ده هغې په نسبت هغه ډېره اوږده ده، دا لنډه ده. بس سوداګر وایي ډېره ښه ده، زه هم دې یو کس دی او زه هم یو کس یم او چې دا لنډه او ده ته معلومه ده په دې به ځو. په هغه لار روان شو لاړل. هغه لار په یو ځنګل ختمه شو، مخکې نه تلل. خو چې په یو ځنګل ختمه شوه نو دې ملګري یې د اس نه ودانګل او دې شا کې یې خنجر پټ کړی و، دوه مخي دې چاړه چې ورته وایي. هغه کش ورکه راویسته او د اس واګې ونیوه او سوداګر ته وایي کوزېږه. اوهو دا خو تا زه په دوکه راوست. سوداګر غریب یې د اس نه کوز کړ، دوه مخي دې چاړې ورته نیولې. سوداګر ورته داسې کار دی چې تا زه راوستی ما نو دې له یې راوستم چې ما نه به مال غواړې، د سوداګرۍ پیسې به غواړې، مال به درکړم، ما ته څه مه وایه. مقصد دی مال دی، دولت دی، هغه واله، ما ته څه مه وایه. هغه ډاکو ورته وایي چې داسې کار دی چې لومبې به تا وجنم، وروسته به مال یم. تا چې اوس پرېږدم خو ته به الوړی که نه، زما ځای به خلکو ته وښیې، تا چې ته پرېږدم. او ځای په ځای اډوکي پراته وو، کوپړی پرتې وې، پنډۍ پرتې وې. وایي دقه خلک مې مخکې وجلې دي او بیا مې ترې مال اخیستی دي. دقسې یو غزارستان دی، یو غزار به دي وم تا به مړ کړم بیا به دنه مال اخلم. سوداګر چې پوه شو چې اوس زما چاره نشته او بچ کېدل نشته نو د ډاکو ته وایي ښه ده یو کار وکړه، د یو 2 رکعاتو ټیم خو راکړه چې یو 2 رکعاته لمونځ وکړم. د ډاکو ورته قهقه وخندل، اخړتې ده. وایي دا چې کوم مې وجلې دي دوی هم 2 رکعاته مونځونه کړي دي خو مونځ رانه نه دي خلاص کړی، تا به رانه څه خلاص کړي. وکړه 2 نه 10 ورپسې و. سوداګر غریب په مانځو درېده، هغه به څه مونځ کاوه په دې یاره به و چې خدای زه په مانځو درېږم د شا نه مې ونه و. او د مرګ هغه دغه پې د پاسه توره سوره ده. غریب څه په رپېدو مونځ وکړه خو چې په دې لومبي رکعت کې سورت فاتحه وی او سورت وی که نه سورت نو یو آیت یې خولې له راغی امن یجیب المضطر اذا دعاه. هغه انسان چې محتاج او الله له اواز ورکي د ده دا فریاد به څوک اوري؟ عجیب آیت. څوک به جواب ورکي، څوک به فریاد اوري؟ د هغه چا چې هغه محتاجه دی او الله ته سوال وکړي. بل څوک ته چې الله پاک نه بغیر ولا جواب ورکړي، بل څوک ته چې د الله نه بغیر مدد وکړي. دا آیت یې د خولې نه ووته او ناګانه ټقار شو د اس د خپو. څوک شاه سوار لا روان دی په اس را روان دی او د اس د خپو نه ټقار خېږي او چې څنګه راغی نو دا ډاکو هغه ته ور مخامخ شو. دا خو بل څوک راغی او چې ډاکو هغه ته مخامخ شو، هغه سره نیزه وه او په نیزه باندې دغه ډاکو ښه مضبوطه اخ وی وغورځاو او اور پې بل شو په هغه ډاکو باندې اوس ودید مردار شو. سوداګر زر مونځ خلاص کړه چې کار خو شو چې دا سړی څوک دی. سلام یې وګرځه هغه ته وایي ته څوک یې؟ وایي زه د امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم. تا چې کوم آیت وایي چې سړی محتاج یې، زیات محتاجه او الله ته سوال وکړي نو دا دعا به له څوک قبلوي؟ نو زه په 2 اسمان کې وم نو ستا اواز الله ته ورسېد نو الله وایي زما یو بنده دی پلانکي ځای کې څوک به مدد له لاړ شي، زه یې تیار کړم نو زه ستا مدد له راغلم. الله نه دی وغوښته دی راولې ډاکو مې درته مړ ختم. دا له دعا چی که نه
بیا داسې قبلېږي. بیا الله پاک په داسې طریقه هم تا سره مدد کولی شي